اوس به دا اخلاص من کې راضي څنګه نو زمونږ د علما وایي چې د څلورو خبرو به ډېر اهتمام کې څلورو خبرو به ډېر زیات اهتمام کې ان شاء الله دا اخلاص به تا کې په خپل راځي بس تا یو کوشش سټرګل شروع کړه بس دا سټرګل او کوشش دې شروع کړه ان شاء الله دا الله نه امید دې چې ستا به الله مخلصین له الدین کې دغه اخلاص والا به دې جوړي نو باغی کې د ټولو نه لومبي شي چې پتا کې اخلاص راځي د رب نه به دعا کې رب ته به دعا کې او رب ته به دعا ګوره من خو د ټولو اعمالو دپاره رب ته دعا کو دا موږ ته رب حکم کوي چې ادعوني استجب لكم مانه سوال کوي زه به ستاسو دعاګانې قبلوم موږ ټول سوال کوو الله ته او الله ته سوال پکارم دی الدعاء مخ العبادت رسول الله مبارک وي دعا مغز د عبادت دی تاسو د هندوانو دغه وزیری یو ټول خصوص پکې دا مغز دی مغز د کشان د عبادت لپاره مغز د دعا د دعا چې څومره سړی دعا کوي دی به دومره رب ته نږدې وي دی به رب ته نږدې وي نو دعا د الله نه غواړئ نو ډېرې دعاګانې تاسو کوئ خدایه میخ هم راکړې او چرګ هم راکړې او عزت هم راکړې او دغه شان کور هم راکړې او ښځه هم راکړې او بچي هم راکړې دا دعاګانې تاسو کوئ نن به د دې ځای نه دا سبق تاسو وړئ نن به د دې ځای نه دا میسج تاسو وړئ نن به د دې ځای نه تاسو دا خبره په دې ذهن کې کولو وړئ چې څنګه د الله نه د نورو څیزونو سوال او دعا کې دغه شان به د الله نه د اخلاص دعا کې چې خدای ما ته اخلاص را نصیب کېږي به انشاءالله چې دعا کې دعا چې په اخلاص باندې وي او په اخلاص یې د الله نه غواړئ اخلاص پکې غواړئ نو خامخا الله رب العالمین قبلوي ځکه ستا دې زړه کې یو جستجو راغله یو سوچ راغی الله وی ګوره دې ما نه غواړي د اخلاص ولې ورته ورنه نصیب کوي خامخا به درته نصیب کوي نو زما عزتمند ورونو دا اخلاص د پیدا کولو دپاره د ټولو نه اوچت هتیار د ټولو نه اوچت ذریعه هغه رب العالمین ته دعا کول او دعاګانې کوي او په خپلو دعاګانو کې یو دعا دا شاملوي چې خدای موږ ته اخلاص را نصیب کړي موږ مخلصین کې یا الله چې اخلاص موږ ته را نصیب نو ان شاء الله تعالی یو ورځ به الله رب العالمین دا دعا کوي یو به دا چلو کې نو دا اخلاص دا حاصلولو د لپاره تیمور جان یو ذریعہ څه شوه دعا شوه دعا به کوو الله ته دا به ان شاء الله نن چې تاسو زما ته دا څومره ناس یې سامعین یې اوریدونکي یې لیدونکي یې تاسو به هم زه لکه نن دا خبره اورئ زه په خپله مولم چې ان شاء الله په خپلو دعاګانو کې به نن د دې جمعې د ورځې نه دا دعا شاملو چې خدایه موږ ته اخلاص را نصیب کړي دا به دعاګانو کې وایي او خدایه هر عمل هم د خپلې رضا لوی سبب وګرځي کېږي به ان شاء الله تعالی چې تا دعا د الله نه وغوښته الله به دې دا دغه کړي نو یو د هغې دپاره ذریعه اخلاص دعا شوه دویم نمبر چې ته وایې زما عمل دې د اخلاص وګرځي د اخلاص نو د هغې دپاره کوشش کوئ کوشش چې څومره نیک اعمال دي نیک اعمال او تعلق یې تا سره دی نو پټې کوئ ښکارې مه کوئ یو خو ګوره وهابونه دي صاحب دا د جمعې مونځ دی نو دا خو ته پټېدی نه شي خامخا به د جمعې مونځ له راځې خامخا به د مازدیګر مونځ له راځې خامخا به جمع د ماښام مونځ له راځې ماسخوتن له به راځې سار به راځې دې کې خو مونږ پټېدی نه شي دا خو د رب طرف نه حکم دی روژه ده نو ځکه نفلي روژې وي هغه سړی پټولی شي فرضي روژه خو چېرته نه شي پټولی هر چاته پته لګي زموږ د پښتنو علاقه ده الحمدلله خلک پې عمل هم کوي په روژه کې ګورې څوک د چا مخکې خوراک نه کوي ولې پته ورته لګي چې د ده روژه ده دغه شان حج نه ځي نو ډېر به پټ کې خو چې هغلته لاړ شي دغه ځای نه خو د چا نه نه شي پټولی علاقې نه لاړ شي چېرته تلي حج ته تلي نو ګوره یو خو داسې اعمال وي چې هغه ظاهرا دي خو موږ پټولی نه شو خو بعضې اعمال داسې دي بعضې اعمال چې هغه موږ پټ کولی شو هغه موږ پټ کوو هغې باندې چاته وایما لکه مثال په طور باندې زه مثال په طور واګونه دي صاحب ویم
مثال په تور چاله دې صدقه ورکړه نو دا اعلان وکړو چې ما صدقه ورکړه دا مو وایي یا بل د نیک عمل کو عمرې له لاړې دا مو وایي چې پلان کې عمرې له لاړم یا د شپې را پاسې دي دا مو وایي چې د شپې را پاسې د مسلې په تور کو عالم نه تپوس کې بېله خبره او دا به نه وایي چې را پاسې دم او بېګا را پاسې دم او یاره سپو غافل نو سپي خو غافل سپي خو ټوله شپه غافل نو ته به خلکو ته دا وایې چې دا سپي غافل یا د حج له لاړې او حجونه دې وکړل نو بعضې خلک وایي موږ دا اورو دا موږ ته مخامخ راځي ځکه راته وایم بعضې وخت وروې وایي دغه یاره وایي هغه پړومبي ځل چې حج له لاړم که نه نو یاره پات داسې وایي چې بیا په دویم ځل لاړم وایي هغسې نو په دریم ځل چې وی لاړم نو بیت الله داسې دا پکې وایي دا خو زمونږ سره د دې واسطه ده چې زه په پنځم ځل حج لاړ ټول دې غرق او تباه کړل ټول دې غرق او تباه دا زموږ خلکو کې دا یو لوی غضب دی چې موږ خپل اعمال ما ته پته ده خلک کوي دا مه کوئ څومره پټ اعمال دي په دې یو ته خبرېږه او یو رب خبرېږه بس داسې به الله قبلوي داسې به قبلوي او دا هم پړه کې مه راوله یاره کو چاته پته ولګېده او کو نه لګېده خو دا یو خبره یاده ساته او دا مې د یو ډېر لوی عالم نه اورېدلو د یو ډېر لوی عالم نه څو ځله یو ځل نه دوه ځله نه درې ځله نه څو ځله ویې کو یو انسان تیمورجانه او د حدیث حوالې ورکړه خو یو انسان د اومې ځمکې د لاندې نیک عمل د الله د رضا دپاره وکړي خدای پاک به دا انسان دنیا ته ځلی دغه عمل به الله دنیا ته ښیي تی مه کوه الله به یې ښیي دا د الله رب العالمین یو عجیبه ښکلي مزیدار سنت دی خو تی مه ښایه رب به انشاءالله تا به اوچتی رب به ته اوچتی نو دا شیزونه دا زمونږ د خلکو کې دا لوی غضب دی نه اعمال دې وکړل بس الله ته یې پرېږده رب به راله مقام هم درکوي او په دنیا کې به مقام درکوي او آخرت کې به مقام درکوي او ښایي به الله ته دا چلو شو ابو طالب صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو اگر چې کافر و او ابو طالب صاحب به ته موږ وایو حضرت شیخ صاحب رحمهم الله به وي ابو طالب ته ابو طالب وایي صاحب ورسره وایي د رسول الله مبارک یې ډېر خدمت کړی دی ډېر لوی خدمت یې کړی دی او بیا داسې بچي وله الله ورکړو داسې ګلان حضرت علي رضی الله تعالی عنه حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنه جعفر طیار د حضرت علي مناقب خو تاسو ټول اورېدلي جعفر طیار رضی الله تعالی عنه دې پر جعفر طیار رضی الله تعالی عنه خپل یو شان دی خپل یو مقام دی خپل یو مرتبه ده قسم دې زه چې بعضې وخت د دې حالات وګورم که نه داسې په دې بدن مې ویښتو درېږي دا هغه انسان دی چې د حبشې په هجرت کې د اصحما ته مخامخ کم خطاب کړی دی او کم د الله رب العالمین د قرآن آیاتونه یې ویلي دي او کمې خبرې یې کړي دي هغه د احادیثو د تاریخ یو لوی حصه ده دې انسان پې چې په غزوه موته کې کمه بهادري ښولې ده او کم د بهادرۍ شان یې ښولې دی والله العظیم هغه یو خپل شان او مقام لري جعفر خو یې خپل نوم او دا تیار ورته ولې وایي زمونږ د علما وایي تیار دا دغه نه دی دا مارغې نه دی دا د وزرو نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دی شهید شو نو رسول الله مبارک خپاو رسول الله مبارک ډیر زیات خپاو قسم دی حدیثو کې راځي وې سار چې راپاسېده نو زیات خپاو خو د دې مخ نه د خوشحالۍ آثار راغله نو صحابو ته یې ولي او رسول الله مبارک ورې د په وفات باندې تیمورجانه د هغوی کور والا ته وې تاسو کور کې څه پخوئ ما د هغه کور ته څو دي زمونږ د علما د هغې نه استدلال کوي چې د مورې په کور باندې څه پخوئ ما او ما ورته واګولې چې دا خلک ډېره کي د مورې کور ته مه ډېره کېږي وایي دا ولېږئ هغوی کره خفه دي د هغوی هغه خلکه نو بیا رسول الله مبارک سار خوشحاله او صحابو ته یې ولې خوشحاله وایي په دې خپلو سترګو مې ولیدل تیمورجانه په دې خپلې سترګې مې ولیدل چې حضرت جبریل علیه السلام او زما د تر زوی جعفر چې تیار یې دا دغه بیا لقب وایي ما په خپلو سترګو چې څنګه جبریل الوته دغه شان هغه له دله په جنت کې الله ورکړی
نو ډیر عظیم صحابي دي. دې پوره ټیم چې عمل پټ کوي خی به الله الله دنیا ته به الله خی. رسول الله مبارک ناسو چې ناسو ندي کې حضرت جبريل عليه السلام راغی. چې حضرت جبريل عليه السلام راغی او رسول الله مبارک سلام واچو او پس د سلام نه وتوي اے د الله رسوله وې زما سلام حضرت جعفر طیار ته مورا سوا. وی ولی وی الله لوی شان ور کړی الله لوی مقام ور کړی او یو تپوس دی وکړه چې هغه اعمال وکړي چې تا داغه اعمالنا صرف یو ته خبر او یو ته الله خبر دی. باقاعده دا پر روایت دي هغه اعمال وکړي. جعفر طیار چې رسول الله مبارک راو وخته وی جبرئیل راغلی نو پتا سلام وی او بیا وی چې دا د الله د طرف د حکم دی چې هغه اعمال وکړي چې صرف یو الله ته پته لګي یو تا ته پته لګي. وی خای دی دنیا حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ ته دې اعمال باندې خو ما څوک نه دي خبر کړی خو چې توسوي چې د الله د طرف نه حکم دی نو زه به راته دوی ما چې زه د دې اسلام نه مخکې مونږه ایمان نو اسلام هم لا نور وروړي مسلمانان شي وینو. خدا وره دا زمالوم به خبره ده کو زه د ایمان په حالت کې ومنه د ایمان په حالت کې امنه فاروق جانا او ما ایمان نور وروړي الله رب العالمین دا سعادت ما ترا نصیب کړی دی چې ما د ایمان نه علاوه ایمان خو چې بیا راغی خو بیا خبره وا خو چې زما ایمان نو هغه وخت نه ما چرته بوت ته سجده نه وکړه. د مکې خلکو خو بوتان ځان لري ول بوتان ته سجده کوله. ما په دې خپل ژوندۍ کې چې په خبرت پیښ شوی ما په خپل ژوندۍ کې چې په بوت ته سجده نه وکړه. ما چې دې ته بس سجده دا سجدي لایق نه دي. مسلمان نو ایمان مې نور وروړي خدا مې ضمیر نه منل چې یو کانی ته یو بوټي ته دې سجده وکړه. نو یو دا خبره ده چې الله مال دا خاصیت را کړی دی. او دویم نمبر خاصیت دا دی چې ما چرته د کفر په حالت کې هغه ایمان په حالت کې هم جایز وباده واقع خو ما د کفر په حالت کې په تمام ژوندۍ کې چرته شراب نه وڅښل. کو مسلمانانو باندې بعضی وخت شراب الله جایز کړی وو جایز وو رسو بیا د شراب حرمت راغی. او حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ وی چې ما د خپل ژوندۍ د اول ورځې نه راواله تر د مرګ پورې ما شراب چرته څکلي د کفر په حالت کې مې څکلي د مسلمانۍ حالت په پیدا. او دریم نمبر چې د حضرت جبرئیل راغلی او الله وی چې دا صفاتونه دی بیان کا. نو دریم نمبر صفات دا دی چې ما په حالت د کفر کې تر د نن وخت پورې ما چرته زنا نه وکړ. ما زنا نه وکړ. زنا نه الله رب العالمین ذو ساتلی. ګوره کفر کې خو حالکات څه کوي او الله رب العالمین زدا دغه په حالت کې د کفر په حالت کې الله زدا زنا نه بچ کړي. او څلورم نمبر دا دی چې ایمان خلا پرېده د کفر په حالت کې د هغه وخت نه راواله تر د نن وخت پورې تر د مرګ پورې به ان شاء الله د کفر په حالت کې ما چرته ضرور نه دی. د دقیق صفاتونه چې دا الله ته خوښ شوی دي او نن یې زه د دنیا نه پټومه او الله رب العالمین دی دنیا ته ښکاره کوي. نو د هغې غټه وجه ده چې ما جاته نه وي دي خو الله رب العالمین زما هغه اعمال داسې قبول کړي چې دنیا ته نو عمل پټ کوه د الله د رضا لپاره کوو که وښودلې شي ښودلې به وي هغه الله رب العالمین د طرف نه باندې انعام دی. او که نه ښودلې شو نو په دقې اعمالو باندې پټ اوسېږه. یاره دا ډېر لوی صفت دی او شته دې خلکو کې ډېر خلک شته چې په دې صفت باندې موصوف دي. چرته هم دا شی نه کوي چې یاره خپل اعمال دې وښیي او خپل عمل دې خلکو ته وښیي. نه بس پټې ساتي. ډېر خلک داسې شته ته یقین د الله په ذات وکړه. بېګا به تهجد لدې جومات کې ډېر ملګري پاڅېدلي وي خو چاته ښیي نه چې یاره زه بېګا تهجد له پاڅېدلې. صدقې به ورکړې وي خو صدقه چاته نه کوي چې دې ورکړو. نو د اعمالو د قبولیت دپاره دویم نمبر سیز دا دی چې تا کې اخلاص راځي چاته عمل مخایا بس پټې د الله رب العالمین د رضا دپاره کوه.
پټي د الله رب العالمین د رضا د پاره کو ان شاء الله الله برلدي اجر په دنیا هم درکې او پاتې. او دریم نمبر چې زما په اعمالو کې د اخلاص راشي، زما په اعمالو کې د اخلاص راشي، نو چې کلم نیک عملو کې دا لګیا یاد ساته، کلم نیک عملو کې نو وايي خدای پاکه دا ستا محض فضل او کرم، دا زما دغه نه دي واري نه دا صرف ستا فضل او رحم او کرم چې ما ته نن دا نیک عمل را نشي. دا دې زړه کې وهابونه دي سبیل پکار دي، قسم په خدای په دې باندې الله اعمال قبلې چې دا وايي خدای پاکه زه خو د دې نیک عمل دی او تهجد له پاسې دي نو سات چې پاسې وي خدای پاکه زه خو د دې عمل لایق نومه، دا خو محض ستا فضل او رحم دی. صدقه دی ورکړه پټ په دې ځکه وای خدای زه خو د دې قابل نومه، خدا محض ستا رحم او فضل او کرم دا په دې ځکه کې وایا ان شاء الله وتعالى اعمال به الله رب العالمین کوي. ابو لدی سے په قرآن شریف په شپږشتمه سپاره کې حدیث بشا د دې متقیانو الله رب العالمین دې خپل صفات بیان کړي. متقی څه ته وایي؟ نو دا صفات دي، دا صفات دي، دا صفات دي. باقي کې یو صفت دا دی چې وبالاسحار هم یستغفرون. دا ګوره الله بیانوي، الله چې دا صفت چا کې وي د دغه صفت والا الله رب العالمین صفت بیانوي چې زمان نیکان بندگان سوفي الله دا سوي دي، زمان نیکان بندگان متقین دادی 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 یو پکې صفت دا دی چې وبالاسحار هم یستغفرون چې د پښمنی را پاسي دا پښمنی اصل الله تخصیص کړی دی، نور چې هر عمل کوي نو دا وی چې خدای پاکه بخنه تا نه غواړم زه خو د دې عمل لیق نومه، دا محض ستا فضل او رحم چې تا را باندې وکړه نو خدای پاکه زه تا نه د خپلو نیکو اعمالو خدایا خیر غواړم او زه د خپلو بدو اعمالو تا ته خپل ګناهونه خدای پاکه استغفار کړم. نو نیک عمل بیا که سره د هغې به استغفار وي. وبالاسحار هم یستغفرون او دا د ټولو نو چت عمل هم دی. ګورې په خپل عمل باندې چېرته هم بروسه مه کوه، عمل دی وکړه خدای پاکه ستا د شان مطابق نه دی، ستا د خدای مطابق نه دی. حقیقت دا دی وعبونه دي صاحب کو دا موږ دې زړه کې سوچ وکړه والله العظیم چې موږ کم نعمتونه الله را کړي دي زموږ د عبادت د هغې په مخ کې هېڅ هم نه دی، هېڅ هم نه دی. په دې باندې خو مستقل په احادیثو کې د رسول الله مبارک احادیث راغلي دي چې وګوره خدای ما عبدناک حق عبادتک، خدای ما ګوره ستا د حق مطابق ستا عبادت ونه چې ستا کم رحم په ما باندې دی، ستا کم کرم په ما باندې دی، خدای د هغې مطابق ګوره ما هېڅ عملونه ما هېڅ عملونه. د بخاري مبارک کې تیمورجان حدیث دی وی الله رب العالمین یو انسانو چې هغه 1500 کاله په داسې ځای کې عبادت وکړ چې هلته د انسان څه کې چې د حیوان هم پته نه لګېده، داسې عبادت یې وکړ. حدیثو کې دي ګورئ. او الله رب العالمین داسې چل وکړ چې زه ته عبادت کوې نو الله مې زه به سره دغه وکړم چې د هغه په هغې خوا کې یو د اوبو چینه پیدا کړه او خوا کې ورسره انار پیدا کړه، انار یې ورسره پیدا کړه. نو ده به یو انار روشي کو او بیا وخوړه او اوبه بیا وڅښلې او د الله عبادت یې کو. وهابونه چې څومره عبادت یې وکړو 1500 کاله. موږ 50 کاله مې عبادت نه دی کړی، هغه 1500 کاله عبادت یې وکړو او داسې عبادت یې ونه کړه. مړه موږ خو دا دی رالو د جمعې لمونځ له اوس به دا د خپل بار ته وځو، خپل هغه هم خادي به کوو، خوبونه به کوو او بیبیانو سره به میلو شو، بچو سره به میلو شو، غم له لالو خادی له رالو. دا زموږ عبادت دی. هغه داسې عبادت وکړه چې صرف اوبه به یې څښلې او انار به یې خوړه او د الله عبادت به یې کوه. څومره وکړه 1500 کاله چې کله وفات شو دا رسول الله مبارک وایي. بخاری مبارک کې حدیث دی وی الله رب العالمین ورته وی چې عبادت ته کړې دی بیا خدای تاسو پته لګي. خزوی ما
ته په خپل رحم او په خپل فضل باندې وبخښه. ما په خپل رحم او په خپل فضل باندې وبخښه. بس هغه بخښنه خوشحاله شو په دې زړه کې راغله، په خوله یې نه ویلې. وایي خدای هغه 1500 کاله سجدې، 1500 کاله تا ته قیام، 1500 کاله هغه رکوع، هغه عبادت، نو خدای دا یې خو په دې نه تذکره کړې وه، ما خو ځان وجلې دی. دا د په زړه کې وي. او الله رب العالمین کوم ذات دی؟ علیم بذات الصدور. الله په پیښ چې دی وي. بس الله فرشتو ته وی دا سالو کې واپس یې او د جهنم نه 1500 میله د رستو وتروي. 1500 میله رستو کا یو ځکه 1500 کال راځي چې د رستو وتراوي. بس هغه فرشتو چې رستو کو د هوا یو تودا لهر راغی او چې دی د جهنم هغه تودی لهر 1500 په جهنم کې نه دی، 1500 کال لري دی او ویو نو بس تګی شو دا وړي دي تاسو وینئ دا دې په دې دغه کې راشي سړی تګی شي چې تګی شو وی او به خدای وی او به بس اوس لګیا دي منډې وي دې کې یو فرشتي وته داسې جامونی و چې وینو به دې خوشحاله شو وی دا او براکا وی او به خو در کوم خو د دې قیمت دی. وی څه قیمت دی؟ وی قیمت یې دا دی چې چا 1500 کاله د الله خالص عبادت کړي دا یو جام وبو ورکو. نو کو دا یو جام او باندې خو مال باغه 1500 کاله عبادت راکې وی والا خدای چې دارا سره شوی والا چاغله او باور کړی او غو بوس کړي الله رب العالمین ذات بیا را مخامه وی بندا وی ولی وی عبادت ته شو وی باغ یو جام می ورکړ وی خپه یو جام دی هغه ټول عبادت ورکوي او دا تعالی چې ما 1500 کاله سار او ماخام وبدل کړي. اوس په دغه حساب کتاب 1500 کاله به تعالی انار درکړي دي، 1500 کاله به تعالی اکسیجن درکړي بل پر لازمه ما 1500 کاله ستا په دې بدن کې طاقت وو. دغه حساب کتاب شروع وی خدای پاک بس مومن. نو زما عزت مندرونو زما د خبره مقصد دا دی چې موږ د الله چې کم حق دی هغه عبادت ونکړه. نو دا به خدای پاکه دا زه چې کم عبادت کوم دا ساده شان مطابق نه دی، خو خدای په دې خپل رحم او کرم باندې زما د عبادت قبول. نو دریم نمبر به څه چل کوو؟ دریم نمبر به دا کوو چې دعا کوو. نو دا به وایو چې خدای پاک وګورې موږ ستا د شان مطابق هسې نه چې برید یو مونځ دې کړی دی او برید ته دلته تو کړی چې زه خو مونځ راځم او پکې له ټک او پکې بند که او پکې کولو که زموږ خدا عمل لګیا به یو دا چلونه به شروع کړو. هلته جومات قلقلا خان راغلی جومات ته راغلی دی که قلقلا خان جومات ته راغلی دی نو لګیا به ځکه جومات ته راغلی دی. نه موږ د الله رب العالمین د حق مطابق عبادت نشي کولی. تعالی الله دا درکړي الله رب خدای پاک ستا په مال وی رحم او فضل او کرم. نو دریم نمبر به دا چل کوو چې عبادت کوو نو دا به وایه ورسره په دعاګانو چې خدای دا محض ستا فضل او رحم دی چې ما دې نن دومره طاقت راکړه چې زه جمعې مونځ له راځم د جمعې مونځ به صدا کړم بیان ته دا دی ناصر خدای دې کې زما کمال نشته دا صرف محض ستا فضل او کرم دی. نو دریم نمبر به تیمور جان څه چل کوو؟ الله ته به دا خپل عاجزي دا مخکې کوو پیش کوو. او څلورم نمبر وی چې یاره ما کې اخلاص راشي. نو علماو دا کلیه او دا طریقه خولې ده چې وی ما کې اخلاص راشي زما هر عمل دی د الله د رضا دپاره ما ته وګوره واګولې دي د نیکانو علماو د صلحو صحبت کې کېنه د علماو صلحو صحبت کې کېنه دې صحبت کې ډېر لوی کمال دی. علماو سره ځان ټچ کا د علماو نه ځان مه لرې کوه بزرګانو سره ځان ټچ کا قسم په خدای قسم بالله تاکي به اخلاص راځي تاکي به هر عمل د الله رب العالمین د رضا دپاره راځي. ما ته وګورئ هسې یو مثال درته وایم اختر جانه نور دا ځان دغه نه ګڼو خو یو مثال په طور درته وایم. تاسو اوس دې ټول دې جومات ته راغلي یې جومات ته راغلي یې څوک هم پکې په دې اراده نه دي راغلي چې زه دې ګناه وکړم څوک هم په دې اراده نه دي راغلي بلکې په دې اراده راغلي چې یاره زه کو مولوي صاحب څه خبرې کوي کو موږ واورېدې او په یو خبره باندې عمل وکړه
نو دنیا به هم خشته وي آخرت به هم خشته وي ټول په دې نیت باندې راغلي بهر کیف زه ګورې دا راته بار بار ویم چې زه ځان نیک نه ګڼم زه ستاسو ټولو نه چې په دې جومات کې دا تاسو څومره ناست یې زه پکې د ټولو نه ګناهګار یم خاصې خبره کومه تاسو دې جومات ته رالې دې صحبت کې کېناستې زما دا خبرې مو اورېدې دې زړه کې یو جستجو راغی یو سوچ راغی یو فکر راغی چې واقعي په دې خبرو خو عمل کول پکار زما په دنیا هم خشته کېږي او آخرت هم پې خشته کېږي دنیا کې هم زه کامیابېږم او آخرت کې هم کامیابېږم دا د څه د وجې دا د نیک صحبت د وجې نو کوشش وکړې چې د علماو سره د صلحاو سره خپل نسبت جوړ کړې خپل تعلق جوړ کړې خود به تا کې اخلاص راځي او څومره چې د علماو نه لرې کېږي څومره چې د صلحاو نه لرې کېږي څومره چې د نیکانو خلکو نه او د نیک صحبت نه لرې کېږي والله بالله ثم تالله د دې د لوی قسم بل نشته چې والله العظیم په ګمراهو به ورځي اخلاص خو ډېره لویه خبره ده چې هغه راتلله په ګمراهو به ورځي نو څلورم نمبر ذریعه څه شی دی هغه دا دی چې د علماو د صلحاو په صحبت کې کښېنئ تعلق علماء سره جوړ کې ان شاء الله وتعالى خود به تا کې الله رب العالمین اخلاص پیدا کړي او چې اخلاص تکي پیدا شو نو والله العظیم دنیا کې به هم کامیابي او آخرت کې به هم کامیابي دا موږ چې نن د دنیا د ستونزې دي د دنیا د مشکلات دي د هغې وجه دا ده چې زمونږ ربط الله سره نه دی تعلق هم په صحیح طریقه الله سره نه دی یعنی کو تاسو اعمال د الله د رضا د پاره وکړل کنه نو والله بالله ثم تالله چې ناممکنه کارونه به الله ممکن کوي وایا جواب را لګرا کې ناممکنه کارونه به وایا الله ممکن کوي وایا راته دا ټول ته وایا ناممکنه کارونه به الله یار په یو واځو وای کنه ناممکنه کارونه به الله ممکن کوي دا څنګه وای مدار رسول الله مبارک وي رسول الله مبارک یو مثال تیمور جان بیانې بخاری مبارک کې جناب چیرتا شیخ صاحب قرآن لاله او زدا بچي به رته ان شاء الله وي بخاری مبارک کې حدیث ته و یو درې کسانو داسې اوتیو غار ته چې غار ته اوتیو دغه وخت په هغوی باندې باران راغی الله شاهد چې باران راغی او داسې باران راغی چې هغې سره سیلیم و ګلیم و حدیثو دا الفاظ دي او چې واګونه دي صاحب باران راشي او ګلې وي سیلې وي خلک چېرته ځي چېرته پټېږي چېرته پناه ته ځان بوځي یاره دې مرګورم داسې منډې تړي والې ناګهانه یو غار ولیده هغې غار ته ورننوتل چې غار ته ورننوتل د الله شان ته ګوره د الله رب العالمین فیصلې بدلې وي چې غار کې دا درې واړه کېناستل د باران نه د ګلې نه د طوفان نه خو بچ شو خو د الله شان ته ګوره هغه طوفان دومره تیز و چې یو ګټ د بر نه راخطا شو او د هغې غار مخې ته ودرېد غار یې بند دا رسول الله مبارک وایي چې غار یې بند کو دې درې کسان دي کوششونه هم کوه زورونه هم کوه کرینونه خو وونه خدایه دا څه شو دا خو په بل مصیبت واورېدو او غار کې گیر شو بس مایوسه شو رسول الله مبارک چې مایوسه شو دی کې یو هوښیار کس وکړي هغه هوښیاران دغه وي د علماو سره د صلحاو سره د پیغمبرانو سره تعلق و د هغه ذهن ته یو خبر راغله ویې مرګورو داسې چل وکړو دا ګوره وهګولې چې رسول الله مبارک دا څه منګړه په سره ته زه نه کوم بخاري مبارک کې حدیث دی وایي داسې چل وکړو راځئ چې الله ته خپل نیک اعمال وسیله نیک اعمال وسیله او هغه اعمال چې موږ دا الله در شاه عباس فاروق جان دا الله در رضا د پاره کوي نو راځي هغه اعمال به الله ته وسیله ناممکنه کار دې دا ممکن کیږي نه او راځي هغه اعمال او هغه به الله ته مخامخ کو چې کوم موږ په اخلاص کوي وایي شابه دې یو پاس وینه وی دا به ما یو عمل کړی دی او خالص په ستا د رضا دپاره کړی او عمل دا و چې زما و مور او پلار هغه بوډاګان زه به لاړم سار به مې ګډې بوتلې چې ماښام به رالم ګډې به مې ولشلې لومبي پیپ به مې خپلو
مور او پلار له ورکړل رستو به مې بچو له ورکړل وی دا الله شان ته ګوره یو ځل دا څنګه چې اوس باران و دقه شان باران و زه لیټ کور ته رالم چې لیټ رالم چې مې وکتل مور او پلار مې دواړه وتو مناسب مې نه ګڼل چې هغوی مې راپاڅولو بیا مې تیار کړل بچو مې چغې والې چې بابا بیبي او داجي وده دي موږ له دا پی را اوږي یو وی ما یې نه چې دا لومبې حق مې د مور او د پلار لومبې به هغوی له ورکړل وی هغه جام مې نیولو بچي مې موده شو ما دا جام دقه شان نیولو دا ګورې رسول الله مبارک وی حتی چې سار شو مور او پلار مې راپاسېد زه دقه شان سر ته ولاړم وی ما ته وی چې داسې کوي وته چې زه خو د بېګا د شپې نه ولاړم وی هغه مور او پلار مې ډېر خوشحاله شو هغه پې یې وڅښل او ما ته یې دعاګانې نو دا لومبي سړی وی رابه خو دا کم کار ما چې د مور او د پلار سره احسان کړی دی تاسو دومره خبره خو نه ده مور او پلار ته پې ورکول دی که څنګه چې تاسو ورکوئ او کوتک هم ورته نیولي زموږ په دې کلي کې د کوتک یې ورته نیولي قسم په خدای مور یې وهلې ده ما والله بالله زموږ په دې کلي کې دي پلار یې والي دی پلار نه هغه خو بزرګ سړی وي خدایه خو دا کار ما ستا د رضا دپاره کړي ته زما نه راضي یا الله او دا کار ما په اخلاص کړي خالص ستا د رضا دپاره نو ربه دا مشکل حل کړي او دا ګټ لږه خوا کړي رسول الله مبارک وي ګټ ولقېد او لږ شانه خوا شو وی هوا پکې راغله وی دویم پاسېده چې ته وسیله وکړه وی دویم کس پاسېده چې ای مرګرو دا الله عجیبه ژوند دی او زندګي د راځي پکې داسې چل شو چې زه مالدارو مال الله مال لا مال به مې خلکو له ورکو پیسو باندې دغه باندې وغیره بیا به یې راکړه دې کې زما یو تره لور وه هغې رانه پیسې وغوښتې وی چې پیسې وغوښتې ما وله ورکړه وی بیا تې ما هغه پیسې غوښتې چې ما له راکړه وی هغې سره نه وي وی ما ورته چې ما د خو خپلې پیسې راکړې هر څنګه چې وی ما سره خو نشته وی بهر کې خبرې مې ورسره کولې خبره دې ته راله چې د دې په پیسو بدله کې به ته ما د خپل ځان راکړې او زه به ځان په دې ګناه لته وکړم مجبوره وه رسول الله مبارک وی آسانانه مجبوره وی هغې وی چې زما خو په ژوند کې دا شی نه دی کړی خو چې ته وې ستا پیسې دي په ما ستا خوښه وی زه ما هغه زنانه ځان سره په کمره کې یوازې کړه حتی د حدیثو الفاظ هغه بل شان دي هغه ته زه ویم نه خو زه په دې خپله ګناه باندې مکمل قادر شم او دا ګناه بس معقوله چې دقې وخت کې دې ښځې ما ته وي اتق الله ای د الله بنده د الله نه ویرېږه ما خو دا شي چېرته نه دی کړی وایي چې هغې وي اتق الله وي دا اتق الله زما په دې زړه باندې لکه د غشي ورغې وایي فورا مې جامې راغونډې کړې او یې ته مې چې زه پیسې مې درته بخلي دي او ګناه مې ونه کړه چې د الله نه ویرېږه وایي ای وروڼو خو دقه کار ما د الله د رضا دپاره په اخلاص کړي او دا ښځه ما پرېښې خدای ما ستا د رضا دپاره پرېښې ده په اخلاص باندې خدای دا ګټه خوا کې قسم په خدای رسول الله مبارک وایي په ګډ زلزله راغله او نوره مخوا شو خو دوی پکې لارونکي نه درېیم کس راغې بهر کې خبره ختمومه هغه وایي ستاسو عمل نه وي داسې چلو شو چې زه یو کس سره مزدور وم مزدوري مې کوله چې مزدوري یې را سره کوله زه نیک وم ما سره یو کس مزدوري کوله ماښام چې هغه د مزدورۍ وخت راغی نو بالفرض و تقدیر حدیثو کې د هغې مقدار الفاظ دغه هم راغلی مقدار هم راغلی خو هغه مزدوري ما سره بالفرض یو سیر غنم شو بالفرض ویم یاره چې هغه ماښام شو ما هغه سیر غنم هغه له تیارول ما وله ورکول در کوم رله لاندې دې کې بس هغه په پکار ووته او هغه چې کم مقدار و هغې ما ته پرېښود وی هغه لاړ وی ما هغه غنم راواغېشتل اومې کرل د هغې نه نور غنم راووتل بوجۍ ته جوړې شوې بوجۍ مې خرڅې کړې چیلې مې پرې واغېشتې دا راته هغه محض هغه خبر را لنډومه حدیثو کې نور الفاظ دي وی هغه چیلې مې خرڅې کړې د هغې مې ګډې واغېشتې ګډې دومره ډېرې شوې چې په هغې مې غواګانې واغېشتې غواګانې دومره ډېرې شوې چې په هغې مې اوښان واغېشتل اوښان دومره ډېر شو چې په هغې مې دا بنګله جوړه کړه دا وینځې غلامان مې راوستل دا یو سیر غنمونه وي نه یو 10 کاله 15 کاله پس هغه مزدور بیا راغی
وی زیولې د ما ته وی چې ما پیلې مو ته چې تاسو کې زاغه مزدوري تاسو چې مزدوري کړو غسیر غنم مې راته پاتې نا غسیر غنم راکړ مو ته چې تا غې مو ته چې او زه غې مو ته چې راځه وی دا سه مو ته د چیلو کندک د ګډو کندک د غویانو کندک د وخانو کندک بنگلي دا ټول مو ته خولي یاو دا خو دې ستادي دا زمانه دي دا د غسیر غنمونه ما جوړی کړی دي والا دا ټول ستا په نصیب کې ځکه دا د غسیر غنمونه جوړ شي دا ټول والا قسم په خدای حضرت شیخ صاحب چې د دې دا بیان کوي وی واغه وته چې صادر هغه اوسن داغه نیک او ارسی دی مزدور ته پرې خو د دولار وی خدای کو دا عمل ما صادر رضا پر کړی دا ګټ لړکی والله العظیم رسول الله مبارک یو عظیم زلزلہ را نو ګټ وګرځي دا او درې والا دا غار د صحیح سلامت وګ دا ولې دا د اخلاص د عمل دا ولې دا سلور طریقې مې د تیمور جان او خولې سلور طریقې یو بس چل کو دعا وکړو شاباش دویم نمبر پټ عمل وکړو شاباش شي علي کوي خيخه پټ عمل وکړو دریم نمبر با عاجزه اظهار وکړو دا پتاو څه کوم چې تاسو ته یادي دریم نمبر به د عاجزه اظهار کو دا نه چې بریتی تاو او سلورم نمبر به د نیکانو صحبت اختیارو دا سلور اعمال چې پچا کرالل الله والله مې راته وکړه چې دکې به الله اخلاص راولي او چې چا کې اخلاص راغی دا سړی په دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې خو الله رب العالمین به داسې ناممکنه کارونه کوي چې تاسو په سوچ او فکر کې هم نه وي او الله رب العالمین په دنیا کې هم کامیاب کوي او آخرت کې الله دې اول مالا او بیا تاسو ټول له دقه اعمال او د اخلاص توفیق را نصیب دعا کې الله زم په حال باندې رحم وکړي الله زم ګناهونه معاف کړي دعا او جهاد او خیر الله نصیب کړي الله مو ټول ته اخلاص را نصیب کړي او چې د اخلاص دا کمی ذرایع ما بیان کړي خدای په دې موږ ټول له عمل کولو توفیق راکړي خدای دا ټول اعمال زم په ژوندۍ کې راولي خدای په دا موږ ته آسان کړي الله او هر عمل خدای د خپل رضا لوی سبب وګرځي دوالو جهان او خیرم نصیب کی دوالو جهان او شر نه مساتی څومره بیماران دي بیماران د لپاره دعا کې الله ټول بیمارانو له صحت او عافیت ورکړي څومره مردگان د اسلام چې وفات دي الله رب العالمین دې د ټول مغفرتونه نصیب خصوصا زموږ په محله کې یوسف علی نوم دی دغه د چمیار شانم دی داغه ټبر وفات شو الله رب العالمین دې داغي مغفرت نصیب کړي دیم نمبر زموږ په دغه محله کې زبیر نوم دی دا والده وفات شوی او د محمد نبی بیبي وا الله رب العالمین دې داغي مغفرت نصیب او دریم نمبر په ټول ته په اخلاص دعا کوي او زما دې مرګري ته ډېر په اخلاص دعا کوي زموږ د جمعات مؤذن صاحبو یو ډېر بهترین انسانو عبدالسیدی نومو پخپو معذورو پخپو خو د دې جمعات دومره لوی خدمت کړې دی چې د سار اذان لبراته او د دې جمعات باغه مات ګډ وجود به درې خورو دي شل کالا دې انسان د دې جمعات خدمت کړي ډیر نیک او بهترین انسان او گزرت قسم وکړم د خپل سوچ او د خپل فکر مطابق نو قسم دې کو دومره نیک انسان ز په دې کلی کې وینم دومره نیک انسان هغه بل ورځ وفات شو په خو معذورمو او وفات شوی دی ټول وته په اخلاص باندې د زړه د کومې نه دعا وکړي الله مغفرت نصیب کړي الله سره احسانات وکړي ډیر غریب انسانو او ډیر مخلصو او ډیر زیات دیانتدار انسانو الله رب العالمین دې مغفرت نصیب کړي قبر دې الله د جنت د باغچونه ګرځي ولا بچی دي الله رب العالمین دا یتیمانان شو الله دا بچو حافظ او ناصر شي او الله ولدا هغه جهان لوی خوشاله ورکی رونه دي ډیر مخلصین رونه دي الله رب العالمین دا رونو لا مور له او څومره کور بندگان دي الله یې ټول له صبر ورکی او په دې صبر دي الله جل وکړي موږ استاد څومره مردگان وفات دي الله دې ټول مغفرت نصیب کړي د دوالو جهان او خیر دي الله زموږ استاد ټول نصیب کړي چا د ظلم راځونه دي او د شریعت مطابق خدای ته سوال کو خدای د ټولو د خپل ظلم رادونه د خپل غیب او خزانو نه برابر کړي او د دوالو جهان او خیر نصیب کړي برحمتک یا رحمت